بسم الله الرحمن الرحیم. یو ورور پوښتنه کړې ده. مسله ډیره اهمه او ډیره لازمي مسله ده. که څه هم مسله د شرم او د حیا خلاف ده، خو د دین په مسایلو کې شرم او حیا کول نه دي پکار. پوښتنه داسې ده، وایي د کوروالي تر مخه یا د جما کولو تر مخه چې کله سړی د کوروالا سره جما کوي یا کوروالی کوي، نو د هغه تر مخه د ښځې د مخصوص اندام څخه یا د رحم څخه چې کم اوبه راځي، کم رطوبت راځي، لوندوالی راځي، د دې شرعي حکم څه دی؟ آیا دا اوبه پاکې دي او که ناپاکې دي؟ که چیرې دغه رطوبت دغه لوندوالی کپړو ته ولګیږي، نو د دې کپړو حکم څه دی؟ او دغه رقم په دغه اوبو سره اودس واجبیږي او که غسل واجبیږي؟ د دې مسلې جواب دغه دی چې د کوروالي کولو تر مخه یا د جما کولو تر مخه چې د ښځې د مخصوص اندام څخه یا د رحم څخه کمې اوبه راځي، کم رطوبت راځي او کم لوندوالی راځي، دا بالکل مطلقاً ناپاک او نجس دی. دغه رطوبت او دغه اوبه دا ناپاکي او نجسې اوبه دي. که چیرې دغه رطوبت او دغه اوبه د زنانې کپړو ته ولګیږي یا بدن ته ولګیږي، نو هغه کپړې هم نجسې کیږي او هغه بدن هم نجس کیږي. د دې کپړو پرېولل لازمي دي او د بدن پرېولل هم لازمي دي. اما که چیرې دغه رطوبت یا دغه لوندوالی د ښځې د رحم یا د مخصوص اندام څخه راسي، نو په دې سره اودس ماتیږي، اما غسل نه واجبیږي. یعنی اودس کول واجب او لازم دی، خو غسل کول واجب او لازم نه دی، ځکه چې غسل دا د انزال په صورت کې واجبیږي، د انزال بغیر غسل نه واجبیږي پر انسان باندې. رد المختار کې لیکلی دی: و اما رطوبة الفرج الخارج فطاهرة اتفاقا. کم رطوبت او کم لوندوالی چې د خارج د فرج دی، یعنی د رحم د باندې چې کم رطوبت دی چې هغه ته خوله ویل کیږي، وایي هغه پاک دی. ومن وراء باطن الفرج فانه نجس قطعا. او د رحم یا د فرج یا د مخصوص اندام چې کم دنونه رطوبت دی، کم دنونه لوندوالی دی، کم د دنونه چې کمې اوبه دي هغه راووځي د جما څخه تر مخه، نو هغه قطعا نجس او ناپاکه دی. نو چې دا کپړو ته ولګیږي، کپړې هم په دې سره نجسه کیږي او ناپاکه کیږي، او په دې سره غسل نه واجبیږي بلکې په دې سره اودس واجبیږي. نو د دې سره احتیاط کول ډیر پکار دی. اکثره خلک په دا مسله کې مبتلا وي، لیکن هغو ته د دې مسلې علم نه وي. نو که چیرې ستاسو سره یو داسې مسله پیښه وي، نو تاسو زموږ څخه پوښتنه کولی شئ.